نو چې یو مؤمن یا مؤمنه 1 روپۍ د الله په لار کې ورکي نو گویا کې دته اجر د 200 روپو ملاو د 200 روپو د دې په انتظار مه کښېنه چې ته به مرې او تا پسې به خلک میخه حلالوي موږ دې خبرو غرق کړو موږ راجمع کول کوو راجمع دا زموږ دا ګاونډي وو نو موږ ما ویل دا موږ کې ډېر زیات غریب راته ښکارېده خیال دې ورسېده او غریب به دا سپلی مپلی به یې سالولو دا زموږ دا ګاونډي خدای دې وبخښي اوس هغه چې پته ولګي هغه سره ډېرې پیسې وي لکونو روپۍ دا چلونه مه کوئ نبي علیه السلام یو ځل ویلي ویل تاسو کې خپل مال سره ډېره مینه لکه د ورثو ټولو صحابه ویل د خپل مال نبي علیه السلام خپل مال خو دې دغه دی که نه اذا اکلت فابنیت والبست فابلیت چې دې وخوړه او ختم دې او دې واغوسته او زوړ دې وتصدقت فابقیت او خیرات دې وکړه په خپل ژوند کې هرې ځان له باقي وساته فابقیت هرې د الله په خنبه کې او د الله په خزانه کې ځان له کېښوده وما سوا ذلک فذاهب وتارکه للناس پیغمبر خدا وایي یار روان دی او دا شی بل ته پرېږدي خلکو ته پرېږدي پوهېږئ په دې موږ دا غوټه مې تیاره کړې ده او دا غوټه به راپسې راکوئ هلکه بوډا څه دي کړي یاره یو غوټه مې ځان له ساتلي او دا غوټه به راپسې لګوي دا غوټه په خپله ولې نه لګي خدای غر کړي یا چې 1 روپۍ د 600 روپو په ځای ودرېږي چې په خپل لاس یې لګې 1 روپۍ په 600 باندې بدلېږي او چې د وارث په دغه باندې بدلیا بیا د وارث ته د 1 روپۍ ده نو داسې څوک 600 روپۍ درکوي نو هرې خوښې دي که 1 روپۍ دې خوښه ده 600 یې خوښې دي خو دا ورته رښتیا نه ښکاري که دا رښتیا د پیغمبر خبره وی که نه وي دا به ما کړی وی خو دا زه څه وکړم داسې چا ویلي دا مودیان هسې مونږ په خیراتونو تیزوي مونږ هم د غلطو خیراتونو نه رامنې کوو